شن خبره به وکړي، بل ته بل شن خبره وکړي، بل ته بل شن خبره وکړي. کله چې خبره دروغ وي که نه، نو یو ته یو شن خبره کېږي، بل ته بل شن خبره کېږي، بل ته بل شان خبرې رنګ به بدلېږي. او چې رښتیا یې به دقه یو الفاظ بس هغه 50 کسان ته یو جواب میلاویږي چې موږ جنگ دپاره نه یو راغلي، موږ صرف د بیت الله زیارت دپاره راغلي یو. دوی ورته وویله چې بس موږ ستاسو سره صلح کوو. د صلحې دپاره یو کس راولېږو په نوم د سهیل بن عمرو باندې. هر چې څنګه کېناستو، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت علي رضی الله عنه راوغوښتو، وی کېنه ده سره لیکل کوه. چې لیکل یې شروع کړو، نبی علیه السلام ورته وی علي صاحب لیکه بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بن عمرو وی زه خو بسم الله الرحمن الرحیم نه پېژنم، دا تاسو څه وایي؟ داسې ولیکئ چې باسمک اللهم، داسې ولیکئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اخو رحمت للعالمین وی علي صاحب دی چې څنګه وایم دقسې ولیکه، زه داسې ولیکه چې باسمک اللهم، هغه شانې ولیکله. بیا شرطونه لیکه، ولیکه ای حضرت علي رضی الله عنه چې هذا ما صالح علیه محمد رسول الله و سهیل بن عمرو، داسې ولیکه. سهیل بن عمرو وی نه علي صاحب داسې مه لیکه چې موږ دې ومنو چې دا د الله رسول دی، لانجه پسې شي دا موږ خو دا نه منو چې دا د الله رسول یې که نه، دا رسول ټکې به نه لیکي. علي صاحب لیکلی و او ته مخ راتاو کوي نه زه د نبی علیه الصلاة والسلام نوم نشم ورانولی. مبارک ورته امر کوي ای علي زما دا نوم ته وران که صرف دومره ولیکه محمد بن عبد الله رسول الله ټکی ته وران کا. علي صاحب وایي د الله رسوله ستاسو امر دی په سر سترګو باندې، خو زما چې ستا سره کم محبت دی او په تا باندې زه کم عاشق یم، ما له د خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي چې زه ستا د نوم نه رسول الله کټ کوم، دا نشم کولی. مبارک ته وایي ما له راکړه دا کاغذ، په خپله یې دا کاغذ راواخېستو، هغه نوم د رسول الله ته نبي علیه السلام په خپله باندې وران کړو. دی چې څنګه وایي دا سهیل بن عمرو دقسې ولیکه. تاسو دې واقعاتو نه څه پام کړی دی؟ صحابو د نبي علیه السلام څومره ادب احترام کړی دی. هلته ګوره او دا څه اوبو ته ټول واقع مې ته بیان کړه، دلته ګوره رسول ټکی وایي نشم ورانولی د ستا د نوم د الله رسول. په څه سره وشوله معاهده؟ معاهده په دې وشوله چې تاسو دا کم کال باندې راغلي نن په دې موقع ولیکه په شرطونو کې چې اولنی شرط به دا چې تاسو به بیت الله ته نه ځئ، واپس کېږئ به دې ځای نه به واپس شئ. لا د دې نه مخکې حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام د حالاتو معلومولو لپاره مکې ته ولېږه چې ته لاړ شه د مکې مکرمې حالات مونږ ته راوړه، مکې والا څه وایي. خو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې عمر رضی الله عنه راوړاندې شو، وایي د الله رسوله ته ما ښه پېژنې چې په دې مکه کې زما کلیوال نشته، زما قبیلې والا خلک پکې نشته دی، بل د دې مکې والا زما سره سخته دشمني ده، ځکه زه په دیو باندې سختي کوم، دیو زه ایمان ته راټینګوم، دیو په دقه وجه زما سره نه لګي. د الله رسوله که ما لګي زما سره دا خوف شته دی چې دیو ما شهادت باندې ونه رسوي چېرته. او دا عثمان رضی الله عنه دی د مکې والا ډېر خوښ دی، دی د زبان نه ډېر پوست دی، که دی ولېږي دی به ډېر ښه. مبارک ولېږه، چلته یې ولېږه، دیو ایثار کړ، ورته یې وویله وی که ته طواف کې د بیت الله شریف تا ته اجازت دی، مکې والا ورته وویله. او ته دلته یو څو ورځې ایثار شه چې صحابه کرام مونږ په خپل منځ کې کینو خبره کوو چې زموږ په څه باندې روغ راله تا ته به ووایو، بیا به لاړ شي مسلمانانو خواله. دی دلته ایثار شه، چې ایثار شه هلته کې افوا خوره شوه، وی عثمان رضی الله عنه شهید کړ. نبی علیه السلام صحابه راوغوښتل، وی بیعت وکړئ، بیعت راسه په دې وکړئ چې تر څو پورې په مونږ کې سای د عثمان رضی الله عنه د بدې دپاره به جنګېږو. عثمان رضی الله عنه شهید شوی نه و، خو دوی هغه افوا داسې خوره کړه د خلکو. ټولو صحابه کرامو دا وعده وکړه چې د عثمان رضی الله عنه بدلې د اخیستو دپاره تر څو چې زموږ په دې بدن کې سای جنګېږو به. یو صحابي مبارک سلمه ابن اکوع پکې راوړاندې شو، 3 کرته بیعت نبی علیه السلام سره وکړو، 3 کرته چې زه په دې بیعت کوم چې زما په دې وجود کې سای زموږ عثمان رضی الله عنه د بدلې د اخیستو دپاره جنګېږم. حضرت عثمان غني رضی الله عنه خو نو غایب و، دې ته بیعت الرضوان ویلی کېږي، تاریخ کې دې ته څه وایي بیعت الرضوان. او دا صلح حدیبیه ته ذکر و چې د حدیبیه په مقام باندې صلح وشوه. نبی علیه الصلاة والسلام خپل لاس راواخیست، دا زما لاس شو، دا بل لاس راواخیست، دا د عثمان رضی الله عنه لاس شو. وی زم بیعت کوم چې د عثمان رضی الله عنه تر څو پورې چې بدله موږ نه یې اخیستې دا یې پورې به موږ جنګېږو. دوی دلته خپله وعده وکړه، کافران چې خبر شو چې هلته مسلمانانو خو داسې وعده کړې ده چې اوس موږ شرطه پرېږدي، او خو یېرېده. هغوی بیا مجبوره شو، کنې صلح یې نه کوله. دوی دپاره ډېر متاسف 50 کسان تلې راغلي دي، خو دوی صلحې ته نه تیارېدل.
د دې په خپل مقاصد او چې پته ولګي چې صحابه اوس بیعت وکړو اوس خامخا پریدي نه را پسې راځي او دا جنگ بر سره کوي ته جنگونه مخکې پته وکړه صحابه کوم قرباني ورکواله وصلح ته مجبور شو صلح ولیکل شو ډیر شرطونه پای کې لیکل شو یو شرط پکې دا شو چې اوس پتا سو عمره پرې د کال لبر راځي او چې کال راځي نو 3 ورځې لبر راځي 3 ورځې به سیوا نه تیروي بل چې کومي توري راوړي دا توري په نیام کې دن نه دا بخکارا کوي نه بل شرط به کیولې کو چې لس کاله به زمونږ استاد منځ کې جنگ بندي لس کاله به وس جنگ نه کوو بل شرط ورکی دا ولي کو چې دا عرب با آزاد چې د چا سره اتحاد کوي عرب قبایل بس دیو ته اتحاد دی دا شرطونه ولې کله شو نبی اسلام دی بالکل صحیح ده په دې شرطونو لیکلو دوران کې د تفصیل لټه خپل خطاب د مختصر خبره کوم په دې شرطونو لیکلو دوران کې مسلمان د وعده څنګه فابني نن مسلمان وعده پیژني چې وعده څه توي ابو جندل رضی الله عنه دا صحابي په مکه مکرمه کې بنو زولنې خپل وشلولې په وینو رنگ بند نبی صلی الله علیه وسلم تراغه د الله رسوله دي کافرانو تراغله ما د دې کافرانو راغله ما په دې وعده کې په نکاتو کې یو ټکی دا بل لیکل شوی کافرانو ویل که زمونږ نه تاسو څوک درته تاسو به واپس کوئ او که تاسو نه مونږ ته څوک راغی مونږ به نه در واپس کوو نبی اسلام وی دسی ویلي ټیک تا دې خبره زما پوه شئ که زمونږ د کافرانو نه مسلمانانو ته څوک درغه نه واپس کوئ به او که د مسلمان نه څوک مکه ته راغی او نعوذ بالله من او کې ته پته واجب سکی ابو جندل زمون په دوران کې راغی سخت یینو باندې رنگ بنگ دی مبارک ته جاړي اې د الله رسوله د خلکو ډیر زیاتی کړي دي رسا او ما واپس کوي نبی له صلوات و سلام مبارک سہیل بن عمرو ته ورا دا ظلم کوي صحابي مبارک راغله ظلمونه وسره شوی دي د تاسو ته نشم در کولای قلار شه او ته وای چې دا وعده نه مني زوی دا صلح نه کوم صلح انکار او مبارک به ټیکته صحابي ته فرمای صبر وکا الله بر تعالی روخیږي استاد پاره یو مخرج را روان دی بس دی او تور کو غجاړي الله رسول زما په دین کې ماته خطر ده اسنه د خلک ماره دین نه وانړی دومره خطر ده ماته مبارک وعده باندې ولاړ وعده یو کړو سره کړه چې استاد نکم کس راغی مونږ به درکو کس یو لور کو دی دوران کې یو بل صحابي هم راغی هغه مبارک ته واپس کوي بس ما وعده کړی دا دوانه لاړ او د سمندر دریا په خوا باندې کې ناستل کافرانو خو تختې درګل آلته چې کې ناستل وګړه واقعا خو مختصر په دوه درې ټکو کې ویم چې د مکې نه کوم قافله وتله دیو بال تر ایسا کومه سامان به ته مواغستو خلک به ته میثار کړه اخر چې تنگ رااله د دې دوه صحابو نه دیو ډیر ډله ځان له غلطه پیدا کړ ډیر کسان ځان له قتل بیا د غلطه یو روایت کې مو قتل او یو پورې کسان بیا ځان له پیدا کړ او مبارک ته اشاره چې کوله داسې قریشانو جواب راولېګل دې کسانو نه موږ د مکه یو ته غټ تکلیف ته موږ نه پریدي بس موږ بخلی دي خو موږ یې معاف کی او د دې ځای الله کبیا مبارک ته او کو مدینه منوره ته لاړ دا یو مخرج چې الله تبارک په دغه طریقه باندې صلح وشولا روان کال باندې بیا نبی له صلوات و سلام خو د دې نه چې صحابه پس کیږي مبارک امر کوي زما صحابه بس ته موږ وخت نزو موږ وعده وکړه صلح وشولا دې نه موږ پس کیږو صحابه خو د بیت الله شریف هغه زیارت مقصد او مینا محبت خپل وطن ته دومره 1 کیلومتره کې راځي شي پراته دي چرته سړی د برداشت کولای مبارک امر کو صحابه سر کته نه ناوي نه هاوي مبارک سخه په شبره باندې زه خبر لکه دا انکار نه نبی اسلام مقصد نو هغه محبت دومره د بیت الله شریف په ځل کې راسخ شو چې اوس لکه دې نه څنګه د سی ورزو نبی اسلام د ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی الله عنها کوټه ته ورغه او دا ګیله وکړه چې ما صحابه ته امر کو خو مله د خې نه جواب را نه کړ هغه مبارک ته فرمایي الله رسول صحابه دي په مکه مکرمه او بیت الله شریف مین دي دغه خبره سره وکا ته په خپل مبارک باندې خپل وختان او خره کدی خو احرام تړلې وګنه او احرام چې کم دی دا لړکا قرباني د ساوري حلال کا دی په خپل باندې پتا پسې چې کوم دی اقتدا وکي مبارک روته حلق ته ویل وختان مبارکان چې کوم دی خپل خره احرام لړکا قرباني ساوري چې کوم دی حلال کړل وسو صحابه ته یقین راغی چې وسو وعده شوی د مبارک چې دومره کارو کوس په کې څه نه کیږي لکه دیو مقصد دا چې دا خبره مونږه مخ کې لاړې بس وس یقین راغی چې اوس په کې څه نه کیږي غټول خپل احرامونه لر کړل په دغه طریقه باندې صلح حدیبیه وشوله روان کال باندې بیا نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام سره لاړ او روان کاری خو زبردست عمره شریف وکړه عمره ادا کړل بیا مدینه منوره ته چې کوم دی راوپس شو الله تعالی دې موږ تاسو ته د خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين